السلام علیکم ګرانو کتونکو زم ته ګرانو کتونکو مونږه مین په بو بازار کې ولاړو په لار روان نو خار طرف ته نو د ډاک بشود نه وزیر ګړی نه راواري تر په بو پورې دې ټیم کې تیزترین باران دی او دا باران دا سلسله چې ده دا د تېرې شپې نه جاري ده او که څه وقفه پکې راشي خو د یو وقفې نه پس مسلسل تیزۍ سره باران شروع وي دا کومې طریقې سره چې دې ټیم کې باران دی دا خاص کر د بازارونو او آبادۍ والا علاقې دې ټیم کې مکمل طور باندې زیر آب دي او هر علاقې نه یو تالاب جوړ دی که تاسو وګورئ دلته دا پبو مین بازار دی او د مین بازار دا صورتحال دی چې هغې کې ځای په ځای ګاډي ولاړ دي ګاډي بند شوي دي موټرسایکلې او عام دا چې کوم خلک د هغوی دپاره خو تګ ګران دی موټرسایکلې ځای په ځای خرابې ولاړې دي ګاډو بلکې عام موټرې چې دي نو د هغوی دپاره چې کوم سفر دی هغه ګران جوړ دی د بیمې د طرف نه چې کوم الرټ جاري شوی دی نو د درې ورځو پورې د بارانونو چې کوم اطلاع ده او بیا ورسره چې کوم موسم سره تړلي ادارې دي نو هغوی د فلډ رسک د سیلابي صورتحال د هغې د خطرې نه آګاهي جاري کړې ده د ریسکیو ډبل 1 ډبل 2 ټیمونه هم دې ټایم کې الرټ دي او ضمني انتظامیې د طرف نه الرټ دی د سیلاب دې کې د مقامي آبادۍ او د عام خلکو هم ذمه داریانې دي صرف حکومت ته دې کتل نه کېږي داسې قسمه چې کوم اوبه ځای په ځای ولاړې دي نو د هغې دپاره یې لارې پوله وکړی شي دلته کې د تېرو 50-60 کالو نه چې کومې انجینیرنګ دی د نکاسۍ نو هغه هم داسې حالاتو کې هغه د خطرې باعث وي په برساتي نالو باندې چې کوم خوړونه جوړ شوي د 50-60 کاله مخکې نو هغې باندې قبضې دي ناجایز تجاوزات دي او د دغې وجې نه هم د علاقو نه د کلو نه د بیا داسې د بازارونو نه د اوبو د سیند ته د وتو لاره نه وي په هر حال دې ټایم کې د سیلاب صورتحال نه حکومت او عوام هغوی بچ کېدنه غواړي نو هغې نه به په یو لین باندې کار کوي د حکومت ذمه داري دا ده چې د ورسک ډیم او د تربیلي ډیم د هغې د اوبو منیجمنټ هغه د حکومت دپاره ضروري دی چې تېرو کلونو کې مونږ کتلي دي چې د سیلاب مختلفو ځایونو کې سیلاب تباهي کړې ده او دلته نه د اوبو وتو دپاره د بهاو هغې سره ټکنیکل طریقه ازماو شوې وه چې د تربیلي ډیم نه به اوبه راپرېښوي نو د ورسک نه به یې بند کړي د ورسک نه به یې راپرېښوي نو د تربیلي به یې بند کړي یا چې د مختلفو خوړونو د دغه د اوبه چې راجمع شي نو د اټک په مقام باندې خیرآباد په مقام باندې د اوبه دا بیا ډب کېږي نو دواړو طرفو ته ډب کېږي نو د دواړو علاقو دپاره منیجمنټ دا دی چې حکومت همغه شانتې ټکنیکل طریقې سره د سیلاب خطره کمول نقصاناتو کمولو دپاره خپل ټیمونه هغه چمتو ساتي او دې ټایم کې هنګامي صورتحال دی په ټول نوښار کې د نوښار مختلفې علاقې د نظامپور نه والې اکبرپورې پورې او د جلوبې نه والې تر خیشکو او ثوابۍ حدودو پورې د مخولونه هغه ډک دي بازارونه هغې نه تالابونه جوړ دي په جي ټي روډ باندې دومره اوبه ولاړې چې ګاډی پکې نشي تللی 2 فوټه یو فوټ اوبه هغه دې ټایم کې ولاړې موږ په لاره روان وو موږ چې اپډیټ هم ورکړو حکومت ته دا تجویز چې دی دا ډېر ضروري دی او عام خلک هغه د حکومت خپله ځان نه حکومت جوړ کړي او دې حالاتو سره دې وجنګېږي